زما محترمو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو ډیر مقاصد دي، اوچت یولس دي، باغی کې اوچت شپږ دي، هغه به نن بیان کم. بیا به انسر کوېسچن سیشن طرف ته راشو، سوال و جواب. دا بیان تاسو ته پوره KPK کې کیږي، هر زیارت 1 بجنے والے تر 3 بجو پورې. ربیع الاول له په دې باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې خلق بیانات کوي، هر موضوع بیانوي، خو یو موضوع او ټاپک اغینه بیانوي. نوال النبی، منال النبی، جمال النبی، سیرت النبی، وفات النبی، میلاد النبی، غزوات النبی، سخاء النبی، خو مقصد النبی باندې بیان نکی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو مقصد سو او هغه کې موږ څونه کامیابی، هغه کې موږ څونه کامیابی. نو په دې موضوع باندې خبره نکیږي. هغه مقاصد چې دی هغه کل شپږ دي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأكسر المعازف وبمحق المزامير. بعثت إنما بعثت معلما، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نو ما چې کوم حدیث تاسو ته بیان کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې زما راتلو مقصد دا دی، بعثت لأكسر المعازف، را لېږلی شوی یم د دې دپاره چې ډول ډمک کې مات کم، گانے بجانے آلات مات کم، ستار، رباب، گٹار د دې تارونو وشلوم او موږ د نبی علیہ السلام نوملو، نعت وایو، دعا هغې سره ډولکي ډنګو. ډېر داسې نعتونه راوتي دي چې دف ورسره ووایي، طبله، دا جایز دي، خو یا د خولې اوازونه ورسره وشي، ښکلې د خولې جنید جمشید چې څنګه هغه نعتي هغه جایز دي، طبله یا د خولې ښکلې اواز. خو ډولکی یا ګیټار، رباب ورسره وهل او نعت ویل، فتاوی علمگیری جلد نمبر 5 کتاب الکراہیہ کې لیکلي چې دا څوک جایز وګڼي چې د الله رسول نوم سره قرآن سره ډولکی ووایي، دا کافر شو. او که غلطي کوي نو قوالیه کې د انډیا د ګانو نه زیاته ګناه ده. چې خپله غلطي مني غلطي، خو وی دا غلطي کومه نو بیا ګناه ده. او که جایز یې وګڼي نو بیا کفر ده. نعت سره ډول ډمک کې یا قوالی دے کہ کفر دے کہ جائز وګڼي، انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے. زما محترم، نو ما تاسو ته دا خبره کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو مقصد څه دی؟ ډېر مقاصد دي، اوچت یولس دي، په یولسو کې اوچت شپږ دي، هغه بیانومه، بیا سوال جواب طرف ته راځو. زما محترم، نو یو مقصد میں بیان کر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عمدہ فرمائی، میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول، طاووس رباب آخر. آیا تاسو ته زه وښیم چې دا امت په کله اوچتي او کله به ښکتی؟ اوچت په الی چې دی قرآن و حدیث باندې عمل کوي، توره ډال ورسره وي، غشي لیندی ورسره وي، او دی به ښکتی، اله به ښکتی طاووس و رباب آخر، ډول ډمک کې
دی پورې نښتي ګانې بجانې دی پورې نښتي نو دی بخکته نو اوچت شیخ کته کېږي ما او د ګناه نه ځان وساتئ. علامه اقبال رحمت الله علیه وایي چې ډول ډمک کې سره دا امت کته کېږي او موږ د هغه دعا په ترانه کې وایو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری او ډولکی وسره ډنګو دا ګناه کبیره. الله اکبر. د نبی علیہ السلام د راتلو مقصد څه دی؟ گانے بجانے گٹار رباب ढोल ختم کرو. دویم مقصد د نبی علیہ السلام څه دی؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. زه خدای پاک ذکر علی گلیم دې د پاره زرا لګل شم چې خلکو کې صبر پیدا شي. لأتمم مکارم الاخلاق چې خلکو کې صبر پیدا شي. اخلاق څه دی؟ صبر. صبر څه دی؟ اخلاق. خلک اخلاق څه ته وایي؟ کینه جی چیز کی پرون تندی ملو شي په خندا ویدا اسماعیل کے ساتھ ملے جی بڑا با اخلاق ہے. اخلاق څه دي؟ اخلاق چې دی هغه دا دی چې ته صبر وکې. صبر او صبر مونږ کې نشته، ما کې نشته. اول ما کې صبر نشته، بیا د خلکو کې صبر نشته. تقریر په صبر آسان دی، عمل په ډېر ګران دی. همیشه تاسو ګورئ موږ څه وایو؟ صبر کرو صبر کرو. گاڑی چلوي صبر وکړه صبر وکړه. دا به اورې دا څوک هم نه وایي چې زه صبر کوم او ته ځه تېرېږه را باندې. څه کېږه را باندې؟ تېرېږه را باندې. ته تېر شې زه به صبر وکړم خیر دی. دا یې څوک هم نشته. صبر ګران کار دی. د نبی علیہ السلام د راتلو مقصد دا چې خلکو کې صبر پیدا شي. اخلاق صبر دی، صبر اخلاق دی. موږ اخلاق څه ته وایو؟ کېنه پاسه چی وسکه او واه واه سبحان الله کرسی وته کېده کټ وته کېده او لنګې ته کېنه. دې ته اخلاق وایي. اخلاق صبر ته وایي. ښه او پښتنو کې مونږ کې خو بالکل صبر نشته. تاڼې ډکې جیلونه ډک کچرې ډک دشمنۍ جنگ جګړې په یو بل ګزارونه. لویر دیر کې وګورئ سو شو، اپر دیر کې وګورئ سو شو، په مایارو کې او ثوابې کې او شاډن کې دا څونه زموږ دشمنۍ دي. ولې؟ صبر نشته. ځکه موږ ناکامه یو. نبی علیہ السلام د راتلو یو مقصد څه و؟ ढोल ढमक के ختم کرو. دویم مقصد गिटार رباب ځان کې صبر پیدا کې، ځان کې صبر پیدا کې او गिटार رباب ढोलकी ختم کې. دا نبی علیہ السلام د راتلو مقصد. نبی علیہ السلام وی مسلم شریف کې روایت دی د پیر پر دروځو نیسه د ګل پرز ما ته نه کال نیولې ده الحمدلله. دا زما میلاد دی. که څوک میلاد مناوي نه دا روزه نیسه په دې ز پیدا شیم په دې رد نو عمل پیو کې کنه سو کم په نه کوي. په ढोलकी به وی تا دلته خو خیر خیریت ته ماشاءالله حالات خدي پښتنو طرف ته. الته پنجاب کې ढोलकी پکې وی ډانسونه پکې کوي. تاسو وګورئ بس کنه پروګرامونه وګورئ. بازار د بیلونو ډک کړي، لایټینګ کړي، د غلا بیلی، د خزو سړو اختلاط، د خزو اوازونه بلند راځي، جلوسونه کوي، موږ 15 وخت نه کوي او جلوس تیریږي او نورم ډېر غلط کارونه دي کې شروع شوي دي. د نبی علیہ السلام سیرت او نعت دې کې اختلاف نشته. خو په نعت کې شرک او بدعت نه وي، په بیان کې شرک او بدعت نه وي او بار ربیع الاول باندې نه ادم بیا بدعت کیږي. ربیع الثانی کې هم بیان کوو ان شاء الله. محرم کې د نبی علیہ السلام په ذات بیان کوو. په دې ورځ دیګونه پخی. دا بعض خلک بس دا شارټ کټ راسته ډېر استعمالوي چې بس 15 شعبان باندې یو دیګ پوخ کو، 10 محرم باندې یو دیګ پوخ کو، بار ربیع الاول باندې یو دیګ پوخ کو، یو چیلې کلا لا کنه بس معاف وي. 15 وخت موږ کوي، شرعي پرده کوي، غانو بجنو الات ته ځان اوساته، قرآن او سنت باندې وچلېږي، د حرام مال نه ځان وساته، اوږدې دعاګانې کوي، روزانه څنګه چې دی نو خیر او برکت ته الله رب العزت اعلان کوي چې څوک شته چې سوال وکړي او زه یې پوره کړم. تاکید وکړې زما محترم. موږ په دې ربیع الاول کې هندوستان خدای ناراضه، موږ څه کوو؟ خدای پاک پکې خفه کوو. هندو تھک گیا اللہ اسے ناراض ہے. تو نبی علیہ السلام در راتلو 5 مقصد سے دے یتلو علیہم آیاتی. قرآن تلاوت ٹھیک کے اکثر و خلق دیندارانو چې 5 وخت موږ کی تلاوت غلط ده. چې کوم نه کوي یہی پرې ده چې موږ کی تلاوت غلط ده. خپل قاریان او عالمان او قرات تجوید ٹھیک زما محترم. اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها. بار بار میں آتا ہوئے ہر ځای کې دا وین قرآن تلاوت ٹھیک کے. دا نبی علیہ السلام در راتلو دریم مقصد ده. څلورم او 5 مقصد څه ده؟
ويعلمهم الكتاب والحکمہ، قرآن و حدیث درس نمبر 1۔ اکثر جماعتونو کې قرآن و حدیث درس نشته، اکثرو جماعتونو کې د قرآن و حدیث درس مطلب دی چې نشته، اکثرو جماعتونو کې، او چې کوم جماعتونو کې قرآن و حدیث درس دی هلته اختلافي خبرې دي، دا اصحاب کهف د سپي رنگ زیړو کشینو، هلکه په دې خلک څه کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه الله لیدلی و که نه؟ چې هغه کومه تحفه مونځ راغلی هغه خلک نه کوي، وی لیدلی و که نه لیدلی؟ او مړي اوري که نه اوري؟ چې مړه شو پته به ولګي، که مړي اوري او که نه اوري. عدم النفع، ټول مفسرین 1500 سال دا وي، یره که اوري او که نه اوري که نه، خو عدم النفع انک لا تسمع الموتى کې دغه لیکلي چې یره که اوري او که نه اوري که نه، که برزخي جمدي دي او که مړه دي که نه، دا خبره پرېږده که نه. عدم النفع، د مړي نه هېڅ نفع نشته. بس دا 1500 سال څونه تفسیرونه دي، 4.5 نه زیات تفسیرونه دي، ټولو کې دغه لیکلي عدم النفع. سبحان الله، مړي اوري که نه اوري نفع ته نشته، نفع ته نشي حاصلولی، په ارام کښېنه. د 1,00,000 انبیاء کرامو قبرونه نشته، څه نقصان دی؟ هېڅ نقصان نشته. زموږ د نیکونو قبرونه موږ ته معلوم نه دي، نو هېڅ نقصان نشته، هېڅ نقصان نشته، هېڅ نقصان نشته، دې سره خو نقصان نشته. زموږ یو بزرګ ملک خدادا صاحب هغه ډېره ښکلې خبره کوله، وی قبر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ مغیبات سے کٹ کر مشاہدہ پر چلے جاتے ہیں اور شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ملک خدادا صاحب دیوبند محترم مولانا صاحب حکیم الامت مقرر داغه نه بیعتو، هغه به دا خبره کوله چې د قبر د وجې خلک د مغیباتو نه کټ شي، د الله د غیب طاقتونه د هغه نه مخفي شي، بس قبر ته ناست دي او شرک و بدعت کې مبتلا شي. د 1,00,000 انبیاء کرامو قبرونه نشته، زموږ د نیکونو قبرونه نشته، زموږ قبرونه یو ورځ غیب شي، قبر سره هېڅ نه کېږي. قبر صرف د دې دپاره دی، یو لیش او کچا او یو لیش، دا دې دپاره دی چې به زه هم دلته راځم، دا صرف د دې دپاره. نور چې دا موږ څونه مقصدونه د قبر نه حاصلو، جنډه وله وړو پاټی کې دی، څادرونه وله وړو هغه ساړه ګرمي کېږي، اګربتۍ وله وړو هغې بویي، مومبتۍ وله وړو هغه شپې یېرېږي، ګلونه پې اچو او اګربتۍ پې لګو هغې بویي، چیني وړو هغې خوري، مالګه وړو هغې سټي، پیسې هلته غورځو هغه اټی پټ کوي، سودا کوي باباجي، تیل وړو هغه باباجي مالش کوي. دا ټولې خبرې مونږ کوو د جهالت نه او د محبت نه، اندی محبت اندا عشق. هندوستړی خدای ناراضي، هندوستړی چې خدای ته خفا دی. قبر به یو لیشي اور قبر کو پالنا یہ شریعت میں نہیں ہے. دا قبرونه چې موږ پالو دا شریعت کې نشته. 40 سال نه پس اسم نه 40 کاله پس د قبر مقصد څه دی خبره؟ زار شه د سعودي نه غلطۍ هغې کې هم شته، نورې غلطۍ هم پکې شته، خو ډېرې خبرې د هغې داخلي دي چې 35-40 هزار قبرونه وي هلته، 40 هزار قبرونه وي هلته، ټول یو لیشي، بس یو لیشي او کچۍ بس، او په یو قبر کې 40 کسان ښخوي، دواړو طرف ته شل ډېر لحدونه. وګوره سبحان الله، د قبر مقصد څه دی چې دلته به زه راځم دی قبر ته وګوره، نور په ارام کښېنه، دا څه چې موږ کوو دا په غلطه یو. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، چا به چې د نبي علیہ السلام عبادت کو وفات شو. من کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت، دا تقریر د ابوبکر هم دی او د سهیل هم دی رضی الله عنهما، دواړو په تقریر کې د آیت کوټ کړی دی چې نبی علیہ السلام وفات شو. زما محترم، الله اکبر. د قرآن او حدیث درس جماعتونو کې نشته، چې کوم ځای شته هلته اختلافي خبرې، فلانی کافر دی او فلانی مشرک دی. توحید بیان کې خلک پوه شي، شرک بیان کې خلک پوه شي، د یو بل نومونه ماله خلکو کې استطاعت نشته، بس خلک خپله پوه شي دا فلانی شرک کې مبتلا دی، ته یې نوم ماله
اور شرک و بدعت واضح بیانوا. الساکت عن الحق شیطان اخرس بیانوا. زما محترم ويعلمهم الكتاب والحکمه حدیث سنت ويزکیم. د نبی علیہ السلام د راتلو شپږم مقصد څه دی؟ تزکیه. څه د زړه احساس. قرآن کې تزکیه ده، حدیث کې احسان دی، مل احسان. او زنګ د بزرګانو په اصطلاح کې د دې نه مراد تصوف دی. او تصوف 99.99 د شرک و بدعت نه ډک دی، د بدعاتو نه ډک دی، د شرک نه ډک دی، د بې پردګۍ نه ډک دی، د کاروبار نه ډک دی. بس چوفه کوفه او پیسې راواله، چوف کوف پیسې راواله، چوف کوف زعفران راوړه، چوف کوف پرده مه کوه، تا پیري مرید ده، ټوله 2 نمبر ده. تصوف او احسان او تزکیه یو شی دی. الله اکبر، یو شی دی. تزکیه څه ته وایي؟ د اصلاح. د دلیل ریفرنس هغه حدیث کې دی. غورې غور سره ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا في الله اخوانا. د چا نعمت تسوځه ما ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، اسم یو کس بدی شي مې بدی کوي، دعا وته کوي. ولا تدابروا، غیبت م کوي. ولا تجسسوا، جاسوسی م کوي. څوک څه کوي خپل کار سره کار ساته یار، بلکې د بل کار کې کار م ساته. ولا تجسسوا ولا تحسسوا. عالمان اوره د چالور خور عزت ماخله کني کور به نقصان کی شي. عفو تعفو نساؤکم، مشکا جلدو. پاک صاف اوسئ نو ستاسو د کور ښځې هم پاکې صاف وي. که تاسو پاک صاف نه اوسئ نو کور به د هغې اثرات غورځي، د هغې اثرات به غورځي. دا اثرات به غورځېږي ستا د عمل نه، ستا د عمل نه به اثرات غورځېږي. دا ټیک دی، ستا د عمل نه به ښکته نه، ستا د عمل نه به اثرات غورځېږي په کور باندې. په کور باندې به ستا د عمل نه اثرات غورځېږي. زما محترم، زما محترم، خو دا خبره غلطه ده، ډېره مشهوره ده او غلطه ده، بالکل غلطه ده. امام شافعي رحمت الله علیه وی فرمایي چې تا نه بدکاري وشو نو ستا د کور نه به هغه وځي او ستا د ښځو نه هغه بدکاري کېږي. دا خبره بالکل ټوټلی 101% غلطه ده. په دې تفصیلي 1 غنټه ما درس ورکړو. ستا نه غلطي وشوه، ستا لور خور څه غلطي ده. ولا تزر وازرة وزر اخرى. او دا هغه اختلاف دی، هغه سوره نور کې وحرم ذلك على المؤمنين. امام شافعي منسوب کوي ذلك اشاره مشانله غني زانیه او زانی او مزنی او زانی او مزنیه. او مونږ امام نفوي وحرم ذلك د ذلك اشاره چې د زنا طرف ته د بدکاری حرامه ده. پتا باندې زانی یا مزنیه حرامه نه ده. یعنی یو کس ته هغه ښه نیک دی او خدای ټیک نه ده، یا ښځه ښه الله ولیه ده او سړی ټیک نه دی، نو دا نکاح باقي ده. هلته نه دا شبه غلطه جوړه شوې ده. زما محترم، هلته نه دا شبه چې ده نه دا شبه دا غلطه پیښ شوې ده. ستا د غلطۍ وجې ستا خور لور نه به دا سزا وځي، دا خبره غلطه ده. د نبي علیہ السلام د راتلو څو مقاصد دي؟ 6 بیان مې کړو. ډېر مقاصد دي، 11 اوچت دي، پای کې 6 اوچت بیان کړو. آخري تزکیه، حسد مکوي، بغض مکوي، غیبت مکوي، جاسوسی مکوي، د بل لور خور عزت ماخله. وکونو فی الله اخوانا، رونو شه په چوک کې دکان کې بل مشرموي. زما محترم، مو به عزت کوي بل. زما محترم، الله دې په دې خبرو مال او تاسو د عمل توفیق نصیب وګرځي. سوال جواب طرف ته راځو. 5 وخت موس کوي، مرګ پته نه لګي. د ګناهونو وجه پریشانه راځي. یاد ولره، په ګناه ځان خوشاله که پریشانی بر باندې راځي. 5 وخت موس کوي، شرعي پرده کوي، د غانو بجانو آلات نه پرهیز کوي، پردو سړو سره زنانه په خندا بړکه بې ضرورته خبرې مه کوئ. مهرباني وکړئ، نه بازار کې او نه ارجایګانو سره ګپونه مه لګوئ. د الله نه ویریږئ.
کور کې پټې موبایل پرتی تاسو ته پته نه سړی د کور تلاشي مخله خپه کېږي به نه نو الله ته به قریب شي الله دې مونږ پوهه کړي نو اوس که چاته څه پوښتنه وي نو سوال کولی شي پوښتنه کولی شي